الله عليه وسلم في القتال نبی علیہ السلام وصیت کوو امیرانو ته مجاهدینو ته د قتال په باره کې مخکې به وته امیر صاحب به مقرر کو هغه ته به د خاص دغه په حق لم وصیت وکړو دغه په باره کې وسم ته چېرته امیر خپل زوی ټاکي د یو ځي امیر ټاکي امیر صاحب د مدرسې ټاکي محتمم ټاکي نو ستا په لاس کې خو بل څه نشته نو خو دغه سته چې په څه کې امیر ټاکي نو باید کینې او په هغې ته نصیحت وکړي وصیت ورته وکړي چې خپل ذاتي اعمالو کې به دا کارونه پیدا کړي د نورو مسلمانانو عامو طلباو سره به دا کارونه کړي نو ته به هله بیا هغه په میراث د چا باندې ځې د نبي علیه السلام باندې دغه میراث د نبی علیه السلام چې امیران بیا مقرر کړل نو هغې ته بیا وصیت کوو همداسې بیا نه پرېښوده چې ته امیر صاحب چې کوم کارونه کوې نو بس صحیح ده تا ته کل عام اجازه ده او ته چې هر څه کوې زه به چوپ یم وبه حدثنا نبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا امیر به ولګ علی جيش په یو لښکر نو اوصاه فی خاصتين هغه به کین او خاص هغه ته به وصیت وکړ د په بار د نفس هغه کې چې ګور هر کار کې د الله نه یریږي ومن معه من المسلمین خیرا او وصیت به وتوکل چې د مسلمانان چې د سره د ملګری دي د دې سره د لپاره به خیر ستامي شي را دی چې د لره کم طرف نه خیر را طلب کما د مسلمانانو لا قال او ورته ویل به چې اغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا غلول بنکوي ولا تغدروا غدر به دشمن سره نه کوي ولا تمثلوا مصلب نکوي ولا تقتلوا وليدا ما شومان بنوي نه فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال يا إلى إحدى ثلاث خلال ايها اجابك كم د کم یو جواب چې تعالی درکنو فقبل منهم وكف عنهم وادعوهم الى الاسلام والتحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم ان فعلوا ذلك فان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وان ابوا ان يتحولوا شكل فريد وهجرتو کی مدینه ته نو کدی هجرت نه کو نو خبره کچنم یکونو كاعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على العرب ليس لهم في الغنيمه والفيء شيء الا يجاهد فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإذا حسرت حسنا فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة من ویل چې دا منه چې دا مکروه تنزیهی ده کو ودی کړل ذمه د الله ذمه د رسول جایز ده خو استحبابا رسول الله وی چې فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه وجعل لهم ذمتك وذمم اصحابك لانكم ان تغفروا ذمتكم وذمم اصحابكم دا ورد اسانه د دینه چې تاسو خلل وکي نقض وکي په ذمه د الله او ذمه د رسول کی و اذا حاصرت اهل حسن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم زکه څه پته لګي دې ته ویل کېږي نه تنزیهی ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري تصيب حكم الله فيهم ام لا ونحو هذا قال ابو عيسى وفي الباب عن النعمان حدثنا وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وبه حدثنا عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر فإن سمع أذانا امسک والا اغارا کاسان سبا وخت به صبر وکړي چې مسلمانان پکې نو څوک بازان وکړي نو چا به مازان نه کو حمله به په معلومیږي دا چې د اذان نه کول دا علامه ګرځېدې شي د حمله کو نه داسې په یو کلی کې مون نه کول بل څه دا علامه د چا کېدلی شي د عدم اسلام کې شي على الفطرة أشهد أن لا إله فقال خرجت من النار لا سوار قال الحسن وحدثنا أبو الوليد بهذا الإسناد مثل قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح باب كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الجهاد فضيلة الجهاد سمر دير دي وبه حدثنا عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد
یعنی ایو عمل یساوی الجهاد، داسې کوم یو عمل دی چې زه جهاد لنه ځم او قلار ناستم او دغه عمل کومه زه د مجاهدینو سره په ثواب کې برابر شم، داسې کوم یو عمل دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لا تستطيعونه، هغه عمل چې د مجاهد د ثواب سره برابر دی د هغې عمل ستا وس نه کېږي. فرد علیه مرتين او ثلاثا، د خلکو ورته درې کرته دا خبره وکړله. كل ذلك يقول لا تستطيعونه، هر کله به دغه جواب ورکو. فقال في الثالثه مثل المجاهد في سبيل الله، مثال دغه مجاهد چې دغه دومره اجرونه کیږي ثوابونه کیږي لکه یو قائم سړی دی په مانځه ولاړ دی، الصائم روزهدار دی، الذي لا يفطر ولا يسأمو، نستړی کیږي د خپل مانځه نه او نه د روژې نه، همداسې نه بس کوي، همداسې روژه دی ولاړ دی په مانځه او دونه وخته پورې ولاړ دی چې مجاهد بیرته واپس شي نو د ده ثواب او دغه مجاهد ثواب به بیا عمره شي، نو دا د چا وس کیږي؟ وفي الباب عن الشفاء وعبد الله بن حبشي، غنو صحابون روایتونه دي. عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی معنا غرض دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د انس قول دی چې رسول الله دا چې قص کوي چې الله ویلی دی چې المجاهد فی سبیل الله هو علی ضامن، معنا ذو زمان ان قبضته اورثته الجنه، کما شهید کو روح می ولواغسته، و ان رجعته باجر او غنیمه. قال هو صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في فضل من مات مرابطا، مرابط چاته ویل کی چې ولاړ دی بالکل دشمن ته مخامخ، اسه د خپل سورلۍ تړلې ده د هغه په مقابل کې د دشمن، دغه وخت کې دا شهید شي. وبه حدثنا ابو هانئ الخولاني ان عمرو بن مالك جنبية أخبره أنه سمع فزالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله، یعنی هر یو میت چې دی اختتام کېدلی شي د هغه په عمل باندې. څه مقصد؟ مړ شولې عمل دی بس ختم شو، نوی عمل تاله نه لیکلی کېږي چې تا د مرګ نه پس عمل ولیکلی شي چې دا سیب لګی دی او دا الا الذي مات مرابطا فی سبیل الله، مرابط په لاره د الله کې مړ شولې، فانه ينمى له عمله، معنی ينمى يزاد له عمله الى يوم القیامه، تر ورځې د قیامت پورې. ويأمن من فتنه القبر، یعنی ويأمن مع ذلك يأمن، سره دغه اجرونو نه دا به په امن کې وي، د چا نه به په امن کې؟ من فتنه القبر، دا هغه فتنې د چا نه؟ د قبر نه. البته په حدیث مسلم کې دا راغلی و چې اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، د دریو دغه نه هغې عمل بیا همداسې ورته رسي. جاء فتنة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه، المجاهد مجاهد هغه څوک دی چې د خپل نفس سره جهاد کوي. معنا دا دی چې څو پورې د خپل نفس سره جهاد نه کړي نو جهاد د عدو سره خو نشي کولی. دشمن سره به ته کله جهاد کې چې خپل ځان سره خو ته جهاد وکړي، خپل ځان خو دې ته تیار کی چې ته د الله په لاره کې سر ورکې. قال ابو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، فضیلت د صوم او د روزې په لاره د الله کې څومره ثوابونه دي. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام، ګوره دا د روزې ثواب پر جهاد کې ډیر زیات دی، خو د نورو روایاتو نه داسې معلومیږي چې دا د هغه چا د پاره
چې چا کې په روژه باندې ضعف نه راځي، په مجاهد کې ضعف نه راځي، او که ضعف راځي د هغې لپاره روژې ماتول اولادي، روژې نیول ول اولا نه دي. عن ابي هريره عن النبي قال من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار، زحزحه الله ان ابعده الله عن النار 70 خريفا، احدهما يقول 70 والاخر يقول 40. یعنی په دواړه د روایتو کې یو عروه ابن زبیر دی، بل سليمان ابن يسار دی. نو یو دا ویل چې 80 کلونه او بل دا څه ویل چې 40. نو په یو کې 40 دی او په بل کې خدا روایت د 70 چې دی دا هغه بخاری مسلم روایات متفقون علیه سره برابر دی. وبه حدثنا عن النعمان بن عياش الزرقي عن ابي سعيد الخدري، دا روایت متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا بعد ذلك اليوم دغه ورځ چې دا بلری کی دلره د ورنا ور عن وجهه 70 خريفا، دغه روزه دغه ورځ یعنی بعد ذالک صوم ذالک اليوم د ورنا ور بلری کی عن وجهه 70 خريفا. وبه حدثنا عن ابي امامه الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله، سبيل الله من جهاد کی جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. خدا حدیث کمزور دی. باب ما جاء في فضل النفقه في سبيل الله، فضیلت د خرچه په لار د الله کی، چلار د الله کی ودی طالبای لته جهاد لته مجاهدی او خرچه کې او روپۍ لګي، نو دا غي ډیر زیات فضیلت دی. خو چې د سره د نه چې د سره نه څه شي به خرچه کې. وبه حدثنا عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف، وبلغ لشدد لپاره په 200 چندو باندې دا. او نور الله خو ویلی والله یضاعف لمن یشاء، خدا غلګه اندازې دا ونه ده. باب ما جاء في فضل الخدمه في سبيل الله، دا الله په لار کې څوک دی ته خدمت کې، دا ټول پکې ورزي. د طالب سری خدمت کې ځکه دا فی سبیل الله دی کړ ته ول خدمت کې. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سيد بن حباب قال حدثنا عن كثير عن القاسم ابي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الصدقه افضل، قال كما الصدقه ډیر افضل ده. هغه ورته خدمت عبد في سبيل الله او ذل فسطاط، خدمت د یو بنده چې په لار د الله کې تل او د اخته د غیر لپاره د خدمت د لپاره یو صدقه ورکی، یو غلام ولورکی. لکه روس روایت کې براشي چې تول منیحه خادمین ورکی فی سبیل الله، چې هغه سره مرسته کوي په لار د الله کې ول خدمت کوي. او ذل فسطاطین یا ول سورې د چا ورکی، د خیمه ورکی. معنا سره چې د وسیدو ځای ولا ورکی و خیمه نیمه ولا ورکی. او طروقه فحل یا دی له څو ورکی، طروقه فحل څه معنا ده؟ هغه اوخه چې هغه سورلې ته برابر ده، یعنی هغه ناقه مرکوبه ده، هغه ولا ورکی. دا د ټولو نه بهتره ده فی سبیل الله، ځکه دغه چې طروقه فحل وی چې هغه سورېدلو ته برابر وي. وبه حدثنا عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقات ذل فسطاط في سبيل الله، د خیمه ورکی سامان ورکی، منیحه خادمین فی سبیل الله او طروقه فحل فی سبیل الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو صح عندي من حديث معاويه بن صالح. باب ما جاء في فضل من جهز غازيا، فضیلت د هغه چا چې څوک یو غازی لا داغه سامان د جهاد برابر کی، داغه څومره فضیلت دی.
وبه حدثنا عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله ندام دا سيدي لك غزا شي وکړه ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا دام غزا والا دی چې ته یو غازی په کور کې په خسته طریقه باندې خلیفہ پاتې شولې معنی د هغه د وړو خیال دی وساته د ماشومان خیال دی وساته د هغه خیر د هغه کور ته طلب کو عن ابي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله او خلفه في اهله فقد غزا وبه حدثنا عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه حدثنا عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا باب ما جاء في فضل من بس